अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िल इलैक व मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। द अल्लाह द किताब दा अवल हिस्सा शुरू दा। अवल हिस्सा की 15 सूरतुन दी। सूरत फातिहा, बकरा, आल इमरान, निसा, माइदा। अवल सूरत बिफज़लिल्लाह तआला अगा पुरश सूरत फातिहा। नो द्वयम सूरत प मसहब की सूरतुल बकरा। तरतीब द मसहब की द्वयम सूरत ते और प तरतीब द नुज़ूल की दा वो अतिया दे। नाज़िल शुए दे पस सूरती मुतवफ़्फ़िफ़ीन ना। नमंग द हर सूरत पशोरो की यौसो खबरें मावेदा ज़रूरी दी। अवलने खबर दावा च रबत द यौ सूरत द माक़बल सूरत सरा और द्वेमा द सूरत दावा खुलासा और सलोरम इम्तियाज़ सूरा। नावल खबरात द दी सूरत बकरे द माक़बल सूरत फातिहे सरा रबतो और ताल्लुक़ो। नो द दी द माक़बल सरा द रबत और द ताल्लुक़ डेर वजह की दिश और मंग द दगी वजूहना यौ द्वदरी जिक्र कहू। नूर हर यौ सड़े द खपल इल्म और द पोहे और द सोच मुताबिक डेर रब्तुन द यौ सूरत द बल सरा जिक्र कौली शी। ज़मंग पो उस्तादानु की दासी उस्तादानु शल द हर सूरत बे द बल सूरत सर शल रब्तुन वेला। सोक डेर वई सोक लग वई और पदे माने उस्तादानु किताबुनम लिखली दी च द यौ सूरत द बल सूरत सर रबतो और दागे दावा खुलासा दा प पुख्तो की मनन सबा चाप शवी दी बाजारून की खर्चीगी मकतबों सरा। नो दा ज़ान लखस्तल पकार दी चे तो कुरान करीम पहम मानी सड़े पूछे वसांश। नो अवलने ददी द रबतो न अवलने वजह दादा चे सूरती फातिहा की इजमाल हो। इजमाल लंडवाली तो वही और पो सूरती बकरा की तफसील दे। सूरती फातिहा इजमाल और बकरा की तफसील दे। लका सूरती फातिहा की जिक्र हो रब्बुल आलमीन। रब्बुल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नो दलता तफसील द रुबूबियत कई रुस्तो बराश
په ذکر د یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم سرا. سورت فاتحه کی اجمال او د رحمان او د رحیم. دلتا سورت فاتحه کی اجمال او بقره کی تفصیل دے د رحمانیت او د رحیمیت. د رحمانیت تفصیل دے په ذکر د بنی اسرائیل او د رحیمیت تفصیل دے په ذکر د بنی اسماعیل. سورت فاتحه کې منګه ویل ایاک نعبد، ستا عبادت کو. دلته د عبادت اثبات ته په دلایل عقلیه سره. یا ایها الناس اعبدوا، پاغه باندې ادله ذکر کوي عقلی. سورت فاتحه کې منګه ویلا اهدنا الصراط المستقیم، یا الله منگ په صراط مستقیم روان کی، منگ په صراط مستقیم باندې کلک کی، منگ ته صراط مستقیم وخی یا ربا. نو دلتا صورت بقره کی وی دعا دی قبول شوا ذالک الکتاب لا ریب فیه. صراط مستقیم چی غواړي بس دا کتاب دی کنه. ذالک الکتاب په مانځه کې دعا کې چې اهدنا الصراط المستقیم، او په هر رکعت کې دا وی چې اهدنا الصراط المستقیم. دا صراط مستقیم ذالک الکتاب، دا کتاب. سورت فاتحه کې د درې ډلو ذکر وو. منعوم علیہم، مغضوب علیہم او ضالین. په سورت بقره کې د هغه درې واړو فرقو ډلو تفصیل دی، وضاحت دی، د هغې تفصیل کوي او د هغې صفات ذکر کوي او د هغې جزاګانې ذکر کوي. هلته اجمالو، دلته تفصیل کړی دی. صفاتو سره د هغې د دنیا او د آخرت حالات ټول بیانوي. دا یو څو ربطونه او د دې یو اسمي ربط هم زموږ استادانو به ویو. په سورت فاتحه کې موږ وویله ایاک نعبدو، نو په سورت بقره کې موږ ویو لا نعبد البقرة کما عبدت الیهود. ستا عبادت کو، د غوا عبادت نه کو څنګه چې یهودیانو وله کړی. سورت ال عمران کې به وی ولا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى، او د آل عمران عبادت نه کو لکه څنګه چې نصاراو کړی. او ونرعى حقوق النساء، او د زنانو حقوق هم پوره کوو. نو چې کله دام پوره کړل نو الله برامن نازل کی مائدة من السماء. دعوت صورت اثبات ته د مقاصد اربعو. مقاصد د قرآن منگ بیان کړیو کنه. هغه مقاصد نه څلور مقاصد په صورت بقره کې د دې دعوه دا څلور مقاصد دي: توحید، رسالت، جهاد، انفاق. توحید، رسالت، جهاد، انفاق. بیا د دې صورت خلاصه دا ده چې دا صورت څلور حصې دی، لکه څنګه چې څلور مقاصد دي پکې: توحید دی، رسالت دی، جهاد دی، انفاق دی. نو صورت هم دقسې څلور حصې دی. اوله حصه کې بیان د توحید دی، دویمه حصه کې بیان د رسالت دی، دریمه حصه کې بیان د جهاد دی، اخرنۍ حصه کې بیان د انفاق دی. دقه ترتیب دی. بیا هر حصه کې څلور بابونه دي. نو څلور له چې په څلورو کې ضرب ورکړي ټول فاتحه صورت بقره دونه بابونه دی.
14 باب ته جوړیږي. 2 څلورته او 4 4 14. نو سورت بقره 14 بابونه ده. نو اوله حصہ د دې سورت چې ده دا په 300 آیاتونو کې ده. اولنۍ حصہ په 300 آیاتونو کې ده. د الف لام میم ذالک النواله تر قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله دی آیات پورې. نو 300 پورې دا اولنۍ حصہ چلیږي. بیا په دې اولنۍ حصہ کې 4 بابونه دي. اوس موږ ترتیب دا دی چې هر باب کې با خلاصه ذکر کوو. دا که ټول دا په یو ځای ذکر کول ګرانیږي. نو هر حصہ چې شروع کیږي په هغه کې 4 بابونه ومخیو چې اول باب یې دا دی، دویم یې دا دی، دریم یې دا دی، څلورم یې دا دی. چې دویمه حصہ شروع شي هغې کې به بیا وایو اول باب دا دی، دویم دا دی، دریم دا دی، څلورم دا دی. چې دریمه حصہ شروع شي همدغسې څلورمه حصہ شروع شي دا ترتیب. نو اوله حصہ چې په بیان د توحید کې دی کې 4 بابونه دي. اول باب 20 آیاتونو کې دی. اول باب 20 آیاتونو کې دی. نو دا 20 آیاتونه چې کوم دي دی کې اول ذکر دی د الله د کتاب او د هغې 3 صفتونه ذکر کوي. د الله د کتاب عظمت په 3 صفاتو سره. دویم 5 صفات د اولې ډلې چې هغه منعوم علیهم دي د هغې دپاره 5 صفات ذکر کوي. او دویمه ډله د هغې صفات ذکر کوي او دریمه ډله د هغې 15 صفات ذکر کوي او د هغې حال د دنیا او د آخرت. دا د دې اولني باب لنډه خلاصه شو. اول باب 20 آیاتونو کې دی او په دې کې 15 خبرې دي. اولنۍ خبره دا ده چې د الله د کتاب عظمت په 3 صفاتو سره. دویم 5 صفات ذکر کوي د فریق اول او د هغې حال د دنیا او د آخرت. دریم ذکر د دویمې ډلې او د هغې 3 صفات او د هغې جزا د دنیا او د آخرت. او فریق ثالث د هغې 15 صفتونه او د هغې حال د دنیا او د آخرت. او بیا ذکر دی د مثال. 2 مثالونه ذکر کوي. تقسیم کې نو اول مثال د فریق اول او دویم د فریق دویم د پاره د دریم د پاره. بیا د سورت بقرې څه فضایل راغلي دي په احادیثو کې. نو هغه اکثره ملګرو ته معلومي. د ابو امامه رضی الله تعالی عنه نه یو روایت ته هغه وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې نبی علیه صلات وسلام به فرمایل اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابه. ای خلق قرآن وایي، قرآن وایي، ځکه دا قرآن به شفاعت او سپارش کوي د خپلو لستونکو د پاره چې چا قرآن سره تعلق جوړ کړی، قرآن دنیا کې ویلی، ځان پې پوهه کړی، شفیعا لاصحابه. او بیا تخصیص سره نبی علیہ السلام ویلی اقرأوا الزهراوین
البقره و سورت آل عمران، او دا 2 سورتونه خامخا وی دا هغه چمک او رڼا کوونکي ښکلي سورتونه دي، سورت بقره او سورت آل عمران. فإنهما تأتیان یوم القیامة کأنهما غمامتان. داسې غټو وریځو په شانه به دا قیامت کې راځي. او بیا وویله اقرأوا سورة البقره، او دا سورت بقره خامخا وی فإن أخذها برکه وترکها حسره. د سورت بقرې زده کول او ویل دې کې ډېر خیرونه او برکتونه دي، او د دې پرېښودلو کې چې دی نقصان او تاوان دی. نو سورت بقره د قرآن کریم په ټولو سورتونو کې لوی سورت دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنه وایي چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی لکل شیء سنام و ان سنام القرآن سورة البقره. د هر شي سنام وي، سنام اوچت ځای ته وي، او د څاروي د ملا د شا کې اوچت موږ ته کوپ وایو، هغه اوچت ځای ته وي کوپ. د وښو د هر څاروي اوچت یي که نه په دې ټوله ملا باندې. نو د هر شي دپاره خپل سنام اوچتوالی وي. د قرآن اوچتوالی چې دی دا سورت بقره ده. او بیا نبی علیه صلات وسلام وفرمیل وان فیها، او یقینا په دې سورت بقره کې یو آیات دی وهیا سیدة القرآن، چې دا آیات د ټول قرآن سردار دی. سیدة القرآن دا کم آیات دی؟ آیت الکرسی، آیت کرسی دا. بل حدیث کی نبی کریم علیہ الصلاة والسلام فرمائی دام دا ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت بانی لا تجعلوا بیوتکم قبورا فإن البیت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشیطان. خپل کورونو نه قبرونه مه جوړوئ، ځکه هغه کور چې په هغه کې سورت بقره لوستل کیږي نو هغې ته شیطان نشي داخلېدلی. څنګه کور نه مقبره مقبره هغه چې قبرونه پکې، نو کور کې قبرونه څوک نه مړي نه دفن کوي. معنا چې څنګه په قبرستان کې قرآن نه لوستل کیږي، هلته تلاوتونه نه کیږي. دا خلک قبرونه لځي او هلته قبرونو ته ناست دي او قرآن ورته وایي. دا شرعاً د دې څه ثبوت نشته دی چې قبر ته به ودرېږي او قرآن به ورته وایي. نبی علیه صلات وسلام قبر له تللی دی، اول ته څه ویلي دي؟ السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین. دا دعای خیره پورې ویلې ده او دعای کړې ده، واپس راغلی دی. تاسو به د قبرستان ته تللی سئ، ښځې م راغلي په دویمه درېیمه ورځ د قبر نه چاپېر ناستې او سپاري لاس کې او تلاوت کوي. دا خو د تلاوت ځای نه دی. کور کې تلاوت کوه. که ستا د الله په ذات یقیني، ستا لوستل الله پاک هر ځای کې اوري او دې مړي ته د هر ځای نه ثواب رسیږي. دا لازمي خبر نه ده چې ته خامخا قبر له ورشه. کور کې لاسونه اوچت که دعا کوه چې یا الله زما پلار، زما ورور، زما رشته دار مړلی، یا الله ته معاف کړي، ته ورته بخښنه وکړي، صدقې پسې کوه، دعاګانې کوه، قرآن وایه، ثواب الله پاک هغې ته رسوي. نو دا طریقې غلطې دي، شرعاً د دې څه ثبوت نشته دی، خو د خلکو د ځانه طریقې دي. نو لکه څنګه چې قبرستان کې څوک قرآن تلاوتونه نه کوي، نو دغسې کور شړوئ مه د قرآن د تلاوت نه، چې قبرستان دی او نه پکې تلاوت کیږي، نه پکې ذکر کیږي، نه پکې مونځ کیږي، نه پکې نفلونه کیږي، نو هغه کور څه شي؟ هغه مقبره که نه؟ نو بیا پې شیطانان مسلط شي، پیریان پې مسلط شي. او کم کور کې چې سورت بقره لوستل کیږي نو شیطان هغه کور له نشي راتللی. نو که ټول نشي سړی لوستلی سورت بقره، نو اولني آیاتونه اولئک هم المفلحون پورې او اخرني 2 آیاتین آمن الرسول نه والا علی القوم الکافرین، دا خو ډېر اسان دي.
2 منټه پې لګېږي 3 منټه دا خو ویل پکار دي که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان لکل شیء دا هر شي دپاره سناما و ان سنام القرآن البقره د قرآن سنام صورت بقره ده وَإِنَّ مَنْ قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ لَيْلَةً لَمْ يَدْخُلْهُ الشَّيْطَانُ 3 لَيَالٍ چا د شپې یو شپه یو ماښام خپل کور کې صورت بقره وویله نو 3 شپې شیطان دې کور ته نشي راتللی 3 شپې دا کور محفوظ وي د شیطانانو او د پیریانو نه او د ورځې کې چا صورت بقره ولوستله لم يدخله الشیطان 3 ایام 3 ورځې شیطان نشي راتللی نو صورت بقره دا ډیر فضایل دي د دې او په دې کې ډیر احکام دي نو صورت بقره چې سړی زده کي الفاظ او معنا او تفسیر باندې ځان پوه کي بس تو ټول دین نه خبرېږي بیا د صورت بقرې دا نوم خو دلته صورت بقره ذکر دی د دې په نومونو کې یو نوم راغلی دی فستات القرآن فستات القرآن فستات غټې خیمې ته وایي غټ تنبو ته ویل کېږي غټ تنبو چې سړی وایي ډېر خلک پکې راځي نو فستات القرآن دې صورت ته ویلی شوې د صورت بقره بې وجه علماو چې دې ته ولې فستات القرآن وایي غټ تنبو ولې وایي وایي ځکه دې صورت کې ډېر احکام ذکر دي دا صورت بقره دا جامع دی د ډېرو علومو د ډېرو احکامو په دې کې اوامر په دې کې نواهي په دې کې ډېرې مسلې د دین ځینو فستات القرآن ورته ځکه وایي او د دې په نومونو کې سنام القرآن تاسو چې اوس په حدیث کې واورېدل دې ته سنام القرآن هم وایي او د دې په نومونو کې الزهراء زهراوینې دواړو ته بقرې ول عمران ته زهراء زهرا چمک او پړق رڼا کولو ته وایي نو دا د دې په اسماو کې دا نومونه راغلي دي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله خاص په مدد د نوم د الله هغه ذات الذي انزل الكتاب للتقوى هغه ذات چې قرآن کتاب را لېږلی دی د تقوا دپاره الرحمن هغه ذات دی الذي عم بني اسرائیل بنعمه هغه ذات دی چې بني اسرائیل باندې خپل نعمتونه کړي الرحیم او هغه ذات دی خص نبینا ببعثته الى جميع الناس من ولد ابراهیم علیه السلام خاص مهربانین دي خاص مهربان هغه ذات دی چې زمونږ نبی ټول انسانیت ته رالیږلی دی اخرنی نبی د اولاد د ابراهیم علیه السلام دا د دې صورت مطابق د بسم الله مفسرینو داسې د هر صورت د بسم الله د صورت سره مناسبه ترجمه او معنا کړې ده امام دا دلته وکړله خاص په مدد د نوم د الله چې کتاب را لېږلی دی د تقوا دپاره او بني اسرائیلي باندې خپل نعمتونه کړي دي او خاص مهربان دی چې نبي علیه صلات وسلام یې را لېږلی دی ټول انسانیت ته د اولاد د ابراهیم علیه صلات وسلام نه شروع کوم الف لام میم الف لام میم د دې معنا برستو کو خو الف لام میم
دې ته ویل کېږي حروف مقطعات. او دې کې یو د مخکنو علماو رای ده، یو د وروستنو. د متقدمینو په نظر دا هغې هرې کلمې د حرفو ته ویل کېږي. هغه که اسم وي او که فعل وي او که اسما دي او که هر څه دي. او په اصطلاح د وروستنو کې دې ته اسماء مقطعات ویلی شي. مخکني ورته حروف مقطعات وی، حروف، او وروستني ورته اسماء مقطعات وی. مقطعات ورته د دې وجې نه وی چې دا هر یو حرف د بل نه جدا جدا لوستل کیږي، اگر چې لیکلی کیږي مرکبو. ګوره دا درې واړه یو ځای لیکلي دي، الف لام میم، کتابتن یو ځای لیکل شوي دي، خو لوستل کیږي څنګه؟ الف لام میم جدا جدا. مقطعات ځکه دي چې د یو بل نه قطعه کړی شوي دي، یو ځای یو سره بل سره نه دي جنګول شوي. حامیم عین سین قاف یو ځای لیکل شوي دي، خو لوستل کیږي جدا جدا. بیا د دې کې فرق دی. او دا مقطعات 9 سورتونو په ابتدا کې راغلي دي، یو کم 10 سورتونو په ابتدا کې، او 5 قسمه د دې ذکر دی. یو حرف لکه سواد، قاف، نون، دا یو حرف راغلی دی. مرکب د 2 حرفینو نه راغلی دي، طه سین 2 حرف دي. حامیم. او مرکب د 3 نه الف لام میم، لکه دې صورت کې الف لام را، طه سین میم 3 حرفونو نه. مرکب د 4 حرفونو نه الف لام میم صاد، الف لام میم را. مرکب د 5 حرفونو نه کاف ها یا عین صاد، نو 5 قسمه دا راځي. مرکب یو حرف ذکر کول، 2 حرفونه په یو ځای راتلل، 3 حرفونه یو ځای کېدل، 4 او 5. بیا د دې معنا څه ده؟ نو دا محمل نه دي، د دې معنا شته دی. نو چې کوم ځای کې د دې معنا نقل ده ثابت، هلته به موږ معنا کوو، او چې کوم ځای کې معنا نه ده راغلي هلته به توقف کوو، توقف به کوو، غلي کیږو به. دا صحیح طریقه ده. دا به نه وی چې بس د دې معنا نشته دی، نو داسې عبس الله ذکر کړي دي. عبس الله نه دي ذکر کړي. دا مقطعات په شروع د قرآن کې دې کې ډېر حکم دي. دا هر یو الف لام میم دا د دې صورت چې کوم مضمون دی هغه په دې حرفونو کې پروت دی. او د فصحاو او د بلغاو د مخکنو دا طریقه وه چې هغه به ډېر اوږد خط به لیکلی و، غټ کتاب به لیکلی و. هغه غټ کتاب سر کې به 1-2 ټکي لیکلي وو، نچوړه. هغه ټول مضمون اشاره به دې ته وه چې دا ټول مضمون چې وروسته ذکر دی دا په دې 2 ټکو کې پروت دی. دا د فصحاو او د بلیغانو کارو. او قرآن چې دی دا د فصاحت او د بلاغت نه ډک کتاب دی. نو د سورتونو په سر کې چې دا حروف راغلي دي، الف لام میم یا حامیم یا عین سین یا نور، دا د دغې صورت مضامین په دې کې پراته دي. دې ته اشاره ده. و چې ته پې نه پوهېږي هغه ستا کار دی. لکه عبدالله ابن عباس صاحب د دې په تفسیر کې لیکي والله اعلم بمراده، الله یې په مراد پوهېږي. یا دلته علماو معنی کړی دی، الف معنی الله، لام معنی جبریل، میم معنی محمد.
الف معنا الله، دا د الله کتاب دی. لام جبریل، جبریل راوړی دی. میم په محمد علیه الصلاۃ والسلام نازل شوی دی. معنی کړی ده. نو محمل ندی، بے پیدی ندی، دی کې خپل معانی پرتی دی او د هر صورت مطابق ہو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب، دا کتاب، لا ریب فیہ، شک نشته دی پدې کې، ھدی للمتقین، دا کامل ہدایت ته د پاره د متقیانو. ذالک الکتاب، دری اوصاف ذکر کړل. ذالکا، ذالکا اشاره چاته دی؟ قرآن ته. نو دا قرآن چې دی د کمال والا کتاب دی، بے شک کتاب دی او ہدایت کامله دی. ذالک الکتاب، دا کتاب د کمال کتاب دی، بے شک کتاب دی، د ہدایت کتاب دی. اولنۍ خبره دا ده چې دا ذالکا اشاره ده د بعید د پاره. اسماء اشاراتو کې تاسو ویلي دي بعید د پاره راځي. او دا کتاب خو زمونږ او ستاسو لاس کې دی، زمونږ مخې ته پروت دی، نو دې ته دا اشاره د بعید څنګه راجع کړې ده؟ نسې ویل چې هذا الکتاب، دا کتاب، وی ذالک الکتاب. علماء وی دا د دې عظمت شان ته اشاره ده. دا ډېر عظیم کتاب دی، ډېر لوی کتاب دی. دا د ډېر لوی اوچت مقام نه راغلی دی. ذالک الکتاب، دا هغه لوی مقام د رب العالمین نه راغلی دی. عظمت الکتاب ته اشاره ده. ذالک الکتاب، دا کتاب، کتاب نه مراد څه؟ قرآن دی. د کتابو عربي زبان کې د کتاب ډېرې معناګانې دي. یو کتاب قرآن کې راغلی دی په معنا د فرض. قرآن کې الله وی ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. دا مونځ په مؤمنانو باندې فرض دی، کتابا موقوتا، وقت. دا کتاب معنا څه؟ فرض. کتاب په معنا د حجت باندې راغلی دی. الله فرمایي فأتوا بکتابکم، کتاب راوړئ. کتاب نه مراد څه دی؟ دلیل راوړئ، حجت پیش کړئ. کتاب په معنا د اجل باندې راغلی دی، اجل، نیټه. الله فرمایي وما اهلکنا من قریة الا ولها کتاب معلوم. منګه هیڅ یو کلی والا نه دی هلاک کړي مګر د هغې دپاره څه وه؟ د هغې دپاره نیټه وه. کتاب څه ته وایي؟ اجل، نیټه وه معلومه. او کتاب په معنا د مکاتبة العبد، چې د غلام سره مکاتبت لیکل وکړي. سورة نور کې الله وایي والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم. والذین یبتغون الکتاب، هغه کسان یبتغون معنی یطلبون، چې طلب کوي کتاب. کتاب نه مراد څه شی دی؟ مکاتبت. تا ته وایي چې ما سره لیکل وکړه، مکاتبت غواړي. نو کتاب په معنا د مکاتبت د غلام سره. سورة نور کې 33 نمبر آیات کې راځي. او کتاب په معنا د لیکلو، کتاب په معنا د لیکلو. الله فرمای وکل شیء احصیناه کتابا.
سورتی عما یتساءلون کی تاسو وکل شیء احصیناه کتابا، هر شی منگ راگیر کړی دی کتابا په لیکلو سره. لیکلیم دی نو بس محفوظ شوی دی. نو کتاب هلته په معنا د کتابت د لیکلو په معنا. او کتاب عملنامې ته ویل کیږي، عملنامه. لکه قرآن کې الله فرمایي سورتی بنی اسرائیل کې ونخرج له یوم القیامت کتابا، منگ براو باسو د دې دپاره د قیامت په ورځ کتابا، څه معنا؟ عملنامه. او کتاب لوح محفوظ تم ویل کیږي. لکه انه لقرآن کریم فی کتاب، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. کتاب مکنون نه مراد څه دی؟ کتاب نه مراد لوح محفوظ دی، الله سره هلته لیکلی شوی دی. کتاب په معنا ما قدر من الرزق والعمر، هر انسان د پاره چې اول وخت کې عمر او رزق لیکل کیږي دې ته کتاب ویل کیږي. اولئک دغه کسان ینالهم نصیبهم من الکتاب، د دې کتاب نه مراد څه شی دی؟ د هغه عمر او رزق چې ورته الله څه لیکلي دنیا کې ورته هغه رسیږي. او کتاب په معنا د عدت باندې راغلی دی. عدت د زنانو چې وخت پوره شي. عدت الله فرمایي ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب اجله، حتى تر دې پورې یبلغ چې ورسیږي، حتی یبلغ الکتاب چې ورسیږي کتاب. کتاب نه مراد څنګه کتاب؟ اجله خپل نیټې ته چې ورسیږي دا زنانه خپل عدت پوره شي بیا ورسره نکاح وکړي. د عدت پوره کېدو نه مخکې چېرته قصد نکاح ونه کوي. نو کتاب په معنا د عدت. دا معانی شوي 11. او 12مه معنا دا مې د دې دپاره وکړلې چې موږ کې د خپله معنا راوبسو. الکتاب دلته څه معنا ده؟ المکتوب الجامع، دا یې 12مه. المکتوب الجامع، هغه کتاب چې هغه جامع کتاب دی. دلته مراد د ذالک الکتاب نه څه دی؟ المکتوب الجامع، هغه کتاب چې جامع کتاب دی، بیشک کتاب دی، د کمال نه ډک کتاب دی، د هدایت کتاب دی. دا قرآن دی. دا معانی لسان العرب مفردات امام راغب او مشکل القرآن هغه کړي دي. ذالک الکتاب، دا جامع کتاب، د کمال نه ډک کتاب، د لوی عظمت شان والا کتاب. لا ریب فیه، شک نشته دی په دې کتاب کې. لا ریب فیه، شک پکې نشته. دا خبره صحیح ده چې شک پکې نشته دی. نو شک خو پکې خلکو کړی دی، نو هغه د خلکو کار دی چې پکې کړی دی، خو پکې شته دی نه. بنیادي په دې کتاب کې شک نشته دی. نو بیا چا ویلی دی چې دا لا ریبه کې دا لام دا په معنا د نهی دی. لا ریبه معنا شک پکې نشته دی، معنا لا ترتابو فیه، شک پکې مه کوئ. لا ریبه فیه لا ترتابو، شک پکې مه کوئ. او یا لا ریب فیه لا ینبغي الشک فیه، چې څوک یې پکې کوي د خلکو کار دی، خو لا ینبغي الشک فیه، شک په دې کتاب کې نه دی پکار. که نور څه کې شک ستایي به، خو دا کتاب د شک کتاب نه دی، دا بې شکه کتاب دی. لا ریب فیه د نهي په معنا شک مه کوئ په دې کتاب کې، یا مناسب نه دی شک په دې کتاب کې. هدن دا کامل ہدایت تے للمتقین، د پار د متقیانو.
هدن هدایت تے للمتقین د پاره د متقیانو. دا اولنې مقام دی چې ذکر د متقی پکې راغی قرآن کې. ماده د تقوا په قرآن کې 230 کرته ذکر ده. 237 کرت 207 سو راځي 237 دونه کرتا ماده د متقی ذکر د قرآن کې. د متقی معنا څه ده دا پیژندل ته پکار دي. متقی چاته وایي؟ ځکه اوس یو د دې خلکو خبرې دي. متقی منګه چاته ویو؟ متقی منګه هغه چاته ویو چې غټ پټکی والی او سپین صادرې په ځان اچولی، اوږدې اوږدې خلکې جامې اغوستي او غټ واسکټ یې اچولی، بس دې ته موږ مو غټه ګیرې پریښي او امسا مو سره یې لار کې رواني. دا متقي دی؟ نه، د متقي خپل تعریف دی، هغې پیژندل پکار دي. متقي ځان ساتلو ته وایي. عربو کې عربی کې وایي اتقي الطریقه. لار کې چې کله چېرته دشمني یا په لار کې څه ځناوري یا په لار کې مار او لړمي یا بل یو شی، نو هغه کس دی بل ملګري ته وایي اتقي الطریقه، وایي د دې لارې نه ویرېږه، لارې نه ویرېږه، په دې لارې مزه. اتقي الطریقه، اتقي البیت، د دې کور نه ځان وساته. په لغت کې دا تقوا دا متقي د دې معنا څه ده؟ ځان ساتلو ته ویل کېږي. متقي نیک سړي ته ویل کېږي. نیک سړي ته ولې متقي وایي؟ ځکه یتقي نفسه عن المعاصي، ځکه دا نیک سړی چې دی دا ځان ساتي د معاصیونه، ځان ساتي د ګناه نه. نو متقي معنا څه شو ورونو؟ متقي هغه چاته ویلی کېږي؟ نو متقي په لغت کې ځان ساتلو ته وایي. نو دلته متقي څه معنا شوه؟ متقي هغه سړي ته ویلی کېږي یتقي نفسه عن المعاصي، چې ځان د ګناه نه بچ کوي، د ګناه نه ځان ساتي. دې ځای باندې مزه ولې؟ ځکه دلته مخکې سینما ده، دې ځای باندې مخکې دلته غلي دي، دې ځای له مه ورځه، دکې چرسین او لوپران ناست دي او جمع جوړه کړه. دلته مه کښېنه، دلته دا فاسقان او فاجران دي، د دې نه ځان ساته. هغه مجلس کې مه کښېنه چې هغې کې ظالمان دي. نو کوم مجلس کې کښېنه؟ د نیکانو متقیانو د قرآن مجلس دی، د علم مجلس دی، د تقوا، د ذکر، د عبادت، دې مجلسونو کې د متقي دې ته وایي چې ځان ساتي د ګناهونو نه. نو هغه مجالس، هغه ځایونه چې هغه د ګناه دي د هغې نه ځان ساتي، دې ته ویلی کېږي متقي. نو دا د متقي جامې مامې ولب کې نه دي ویلې، که جامې تورې اچولې او که سپینې وي، دا نه وایو ګیره. دا د نبی علیه السلام سنت دی. سنت مطابق سپینې جامې د نبی علیه صلات وسلام خوښې وي. سپینې جامې اچول ښه کار دی، سړی ښه نیت باندې اچوي، هغه بېله خبره ده. یو سړي به دا سپینې جامې به یو سړی اچولی شي، بل سړی به یې نه اچوي، نو ګناهګارېږي پې نه. خو اصل کې متقي هغه چاته ویلی کېږي چې د ګناه نه ځان ساتي. ما سپینې جامې مچولې دي، سپین صادر مې مچولی دی، اوږده ګیره مې پرېښې ده، خو غلا کومه، دروغ ویمه، خیانت کومه، پردي حقونه وامه، د مسلمانانو سره ظلم کومه، زیتی کومه، غلاګانې کومه، غیبتونه کومه، او دشمنین او حسد او ضد کومه، نو په اوږده ګیره به زه خلاص شمه، په دې سپینو جامو به خلاص شمه؟ والله که خلاص شمه. دې ته متقي نه ویلی کېږي. ټیک ده چې دا ګیره خو ما نن پرېښې ده او جامې مې اچولې دي سپینې او سپین صادر مې اچولی دی، خو هغه تقوا چې څه ته وایي چې ځان ساتل دي د ګناه نه، هغه ګناه نه ځان نه ساتمه، نو زه متقي نه شومه. متقي هغه چاته ویلی کېږي یتقي نفسه عن المعاصي، چې ځان ساتي د ګناه نه.
بیا د متقی تسهیل کې یو ښایسته معنا کړې ده، دا ځان سره زده کوي. المتقی من سلک سبیل المصطفى ونبذ الدنیا وراء القفا وکلف نفسه بالاخلاص والوفا. دا د متقی تعریف کړی دی. متقی چاته ویلې کیږي؟ متقی هغه چاته ویلې کیږي من سلک سبیل المصطفى چې د مصطفی په لار روان دی. مصطفی چاته وایي؟ صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. من سلک سبیل المصطفى. متقی هغه چاته وایي چې د رسول الله سلم په لار روان دی. الله دې موږ صحیح د رسول الله سلم په لار باندې روان کړي. دې ته متقی ویلی شي. دا د متقی معنا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار روان دی، د هغه په نقش و قدم روان دی. دې ته متقی ویلی شي. او دویمې څه ویلی دي؟ ونبذ الدنیا وراء القفا. او دنیا یې شاته غورځولې وي. نبذ ارتولې ته وایي. ونبذ الدنیا وراء القفا. او غورځولې وي دنیا شاته. دنیا یې شاته غورځولې وي. دا متقی دی. مونږ دنیا شاته غورځو که دنیا پسې منډې وو؟ مونږ دنیا شاته نه غورځوو. مونږ دنیا مخې ته په دې جیب کې ږدو. د سینې د پاسه مو له جیب اچولی دی او ټول مال په دلته پروت دي. د زړه د پاسه زموږ مال پروت دی. او متقی چاته وایي؟ نبذت دنیا وراء القفا، چې دنیا یې شاته غورځولي. او دیو باندې داسې خلکو عمل کړی و. ابو ذر پې عمل کړی و. د خلکو سره به چې مال و د یوې ورځې او د یوې شپې د خوراک نه چې به زیات شی ورسره و که نه، وایي دا کنز دی، دا خزانه ده. بس چې اوس دې وخوړله ماسپښین به پورې به بیا الله درکړي. ماسپښین دې و ماښام به الله بیا الله درکړي. ماښام دې وخوړله سهار به الله بیا الله درکړي. بس شی به کور کې پرېښودنه جمع کوو به نه. اوس به موږ خپل ځان ته وګورو چې زموږ څه حال دی. زموږ کورونه دي، خپل کور هم ځان له جوړ کړی دی، نور کورونه هم جوړ کړي دي، هغه هم په کرایه ورکړي دي، ګاډي هم چلیږي، دوکانونه هم دي، کاروبارونه هم دي. او که څوک رانه تپوس کړي یاره څه نشته دی، غریب یم، بس خرچه نشته دی، د میاشتې خرچه مې نه پوره کېږي. کورونه چې دي هغه کې خو نور خلک اوسېږي، نو اوسېږي تاله د میاشتې کرایه درکوي که نه. نو نبذت دنیا وراء القفا. او دلته به دا معنا والي چې د دنیا ګټل او د دنیا جمع کول څه ناروا نه دي، خو دنیا مقصد ګرځول چې دی دا ګناه ده. په دې کې ځان پوه کوي. ځکه ډېر صحابه داسې وو چې ډېر مالدار وو، ډېر مالدار وو، او ډېر اسلاف داسې وو چې مالدار وو، خو هغوی پیسې مقصد نو ګرځولې. چې کله به د دین خبره راله بیا به دین مخې ته او دنیا به شاته غورځولې وه. او زموږ نقصان دا دی چې موږ دین نه مخکې کوو، دنیا مخکې کړې ده. نو دا نقصان دی. نور د مال ګټل حلالې پیسې چې سړي سره وي او په صحیح طریقه باندې خرج کوي، لګوي، خوري او د الله حق پکې ادا کوي، دا څه ناروا نه دی. ونبذت دنیا وراء القفا. او دنیا یې شاته غورځولې وي. وکلف نفسه بالاخلاص والوفا. او ځان یې مکلف کړی دی په اخلاص او په وفا. اخلاص دکې ایمانداري وي، اخلاص وي پکې، دوکه او چل ول پکې نه وي. دا د مؤمن صفت دی. اخلاص په هر کار کې د الله رضا مقصد، دنیوي مقاصد یې نه وي. اخلاص او وفا، وعده باندې پوره کول، هر یو کار کې وفا. نو دا سړی کامیاب دی. او دې ته څه ویلی کېږي؟ متقي. دا یې آسان تعریف شو. خورونو اوس دا چې متقي به موږ پیژنو په څه، د دې علامات عبدالله ابن زبیر 3 بیان کړي دي. نو په دې به پیژنې. ښه ګیره پکې نه ده ویلې. زه دا نه وایم چې ګیره پکې نشته دی. ګیره خو د نبی علیه السلام سنت دی، او بلکې سنت څه چې علما ګیرې ته فرض او واجب وایي.
هغه خبرې په خپل ځای دي، خو هغه شی به رالی چې کوم اصلي مقصد وي. نو علامات د تقوا عبدالله ابن زبیر 3 ښودلی دي. یو علامه څه ده د متقي؟ الصبر بالتکالیف. اوس به متقي پیژنې په څه؟ الصبر بالتکالیف، چې صبر کوي په تکلیفونو او په مصیبتونو، چې په مصیبتونو صبر کوي. غریبی پې راله، بیماری پې راله، تکلیف پې راغی، صبر کوي، الله ته صبر کوي، الله ته پټ جاړي، خلکو ته نه وایي. موږ باندې خو چې لږ تکلیف راشي بیا هم چغې جوړ ان مع العسر یسرا، د تکلیف سره اسانی وي، تکلیف چې راشي بیا پسې اسانی راځي. نو اولنۍ علامه د متقي دا ده چې صبر به کوي په تکالیفو. دویم علامه دا ده الرضاء بالقضاء، چې د الله په فیصلې به څه راضي به وي. رضیت بالله ربا، چې ما الله ته رب ویله، نو چې رب زما په باره کې څه فیصله کوي هغه به ما ته منظوره که نه. یو سړی چې وی دا می پلار دی، نو پلار چې تا پلار ته پلار وویله، نو پلار چې تا ته څه حکم کوي هغه به منې که نه. نو چې ته رب منې چې رضیتو بالله ربا، نو د رب چې کومه فیصله رضا بالقضا، په هغې به څه کې؟ په هغې باندې به سته رضا یي. یا الله ستا فیصله ده زه دې بیمار کړی ما، یا الله ستا فیصله ده زه دې غریب کړی ما، یا الله ستا فیصله ده ما ته دې دا تکلیف را کړی، یا الله زه پې راضي ما. رضا بالقضا دا دویمه علامه شوه. درېمه علامه شکر د نعمت الله. متقي به چاته ویلی کېږي؟ چې د الله د نعمتونو شکر ادا کوي. یا الله تا ماله دا صحت را کړی دی، یا الله تا ماله دا شکل را کړی دی، دا بدن دی را کړی دی، یا الله تا ماله کور را کړی دی، یا الله تا ماله دا بچی را کړی دي، یا الله دا زامن دی را کړی دي، یا الله څه پکې عالمان دي، څه قاریان دي، یا الله دا ستا نعمت دی تا په ما کړی دی. الله رب العالمین په دې نعمت باندې رضا شه او په دې باندې الله ته شکر وباسه. کور دی را کړی دی، مال دی را کړی دی، عزت دی را کړی دی، صحت دی را کړی دی، علم دی را کړی دی، دا ټول نعمتونه دي او په نعمتونو باندې شکر ایستل. په دې باندې لئن شکرتم، قرآن وایي لازیدنکم، که شکر دې ویست نور به هم له درکي، او که ناشکري دې وکړه دا شته به هم نه لاړ شي. زمونږ یو استاد اوس وفات شوی دی، الله دې د هغه په قبر د رحمتونو باران وکړي. هغه به سهار وختي راته او چې رابغې نو چې راننوت به نو د کمرو خوا کې به چېرته وچه ډوډۍ پرته وه که نه، نو په خپله به پسې کته کېده. مشر سړی و، ږیره سپینه وه، نو خپله به پسې کته کېده او دا یو یو وچه روټۍ به یې راوچتوله او په لاس کې به یې نیولې وه، را روان به را روان و. هلته چې به مخې له به کوم طالب ورغی غله به یې ورکړه، دا واله هلته هغه سړه روټه چې کوم ځای کې پرته ده هلته یې جمع کړه. نو هغه به ډېر زیات خفه کېده، وایي دا د الله نعمت دی په موږ باندې. الله موږ چې دا موږ په دې ځمکه غورځوو دا شته به م رانه الله والي. ورونو دا د الله نعمتونه دي، الله موږ له راکړي دي. دا د روژې میاشت را روانه ده، دا د الله ډېر نعمت وګڼئ. کاله پورې چې بیا د رمضان میاشت راځي ډېره ګرانه خبره ده چې موږ به لا ژوندي او که مړه به. پرون د دې ځای نه چې ما او دا زوی مې تللو، زمونږ خوا کې زمونږ دوستان دي او ګاونډیان هم دي، دکان باندې دغه دکان یې بند و، اعلان پرې لګېدلی و. ما ده ته ویل ته ودرېږه چې دا څه شی دی چې وم کتل ورته، هغې باندې لیکلي و چې د قاري صاحب پلار وفات شوی دی او د دې نه 2 ورځې مخکې روغ جوړ و سړی. نو بیا مازدیګر وله رالو، یا خو بېګا مازدیګر موږ 4 بجې وله جنازه کړې ده، اچانک پې بس د زړه دغه پې راله، دا بیماري پې د معدې تکلیف یې وه، اوس دړ پې راغی او بس ایسته وفات شو. د دې پته نه لګېږي. او داسې نیک سړی و چې 100 کاله هر کال به دغه جومات کې اعتکاف ته کېناسته
او دا 10 ورځې اعتکاف پې کوو، په دې 10 ورځو کې به 10 کرته قرآن ختموو، شپه ورځ کې شوه روز کې به 1 کرت قرآن ختموو. دومره قابل سړی و او ټوله شپه به عبادت کوو، روجې به یې نیولې. نو کاله پورې هغه یو ملګری ورسره په اعتکاف کې وی، دلته به سره ناست و، ډېر سخت یې جړل چې دا مړ شو. نو ویمه کاله پورې پته نه لګېږي، دا د الله دا وخت د الله نعمت دی، دا وخت موږ له الله راکړی دی. کاله پورې بیا پته لګي، څه پته لګېږي چې موږ به ژوندي او روژه به راشي او موږ به بیا دې قرآن ته کینو. دې قرآن ته تش ناستل او دې ته کتل هم اجر او ثواب دی. دا داسې وړې خبرې مه ګڼئ. تش دا قرآن راخستل، دې ته کېناستل، نو دا ډېر عظیم اجر دی او دا د الله نعمت دی. او چې چا د دې نعمت ناشکري کړې ده، د الله د کتاب د نعمت چې چا ناشکري کړې ده، دا خبره زما نه یاد کوي، منئ او که نه منئ، دا سړی به په خپل ژوند کې خیر ونه ویني. دا سړی به په خپل ژوند کې خیر ونه ویني، چا چې د الله د کتاب ناشکري کړې ده. هر نعمت داسې واخلئ. نو څلورم د متقي دریم صفت دا دی چې د الله د نعمتونو شکر ادا کول. او څلورم علامه د متقي څه ده؟ العمل بالقرآن. د ژوند ته چې ګوري هغه به څه هغې کې به عمل په قرآني. دا 4 علامې عبدالله ابن زبیر بیان کړي دي د متقي. دا 4 نښې دي. یو دا ده چې صبر به کوي په تکلیفونو، دویم دا ده چې د الله په قضا به رضایي، دریم دا دی چې د نعمتونو شکر به ادا کوي، څلورم دا دی چې عامل بالقرآن به عمل کوونکی په قرآن به. عایشې رضی الله تعالی عنها نه تپوس شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو په باره کې. هغې ورته وویله ته څه له ما نه تپوس کې؟ د نبي علیه صلات وسلام کان خلقه القرآن، کان خلقه القرآن، د هغه بس اخلاق قرآن دی. نو قرآن ګوره چې څه قرآن کې دي، بس هغه نبي علیه صلات وسلام کول. نو د متقي معنا او د متقي تعریف او د هغې علامات موږ وښودلو. بیا کم سړي کې چې تقوا راله، نو د هغه 15 هغه فضیلتونه د دې متقي قرآن ذکر کړي دي. د متقي دپاره 15 فضیلتونه. اولنی د ټولو نه غټ فضیلت دا دی چې متقي سړي ته الله هدایت کوي. هدن للمتقین، هدن للمتقین. دا قرآن هدایت دی. چا دپاره هدایت؟ د متقي دپاره. دویم د متقي سره د الله رب العالمین نصرت دی. ان الله مع الذین اتقوا. څوک چې د الله نه یریدلی دی، تقوا پکې ده، د الله نصرت سره دی. د متقي سره د الله ولایت دی، نږدېوالی دی. الله ولی المتقین، الله ولی دی د متقیانو. دغسې مغفرت الله رب العالمین متقي سړي ته بخنه کوي، بخشش. او د متقي سړي سره الله محبت کوي. ان الله يحب المتقین. د متقیانو سره د الله مینه ده. بل متقي سړی د هر غم او د مصیبت نه الله راوباسي او د داسې ځای نه متقي سړي له رزق ورکوي چې د ده به خیال هم نه وي. قرآن کې الله فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. څوک چې د الله نه ویریږي، الله به له د هر تکلیف نه د وتلو لار ورکي. هر تکلیف چې پې راشي الله به له لار ورکي چې د دې تکلیف نه څه شي؟ بچ شي. ویرزقه، والله به له رزق ورکي د هغه ځای نه چې د ده باړو خیال او ګمان هم نه وي. ډېر خلک یې ورونه
د هغې غټ کاروبارونه وي او ته به ترې په دې ورځو کې جاړي وایي کاروبار مې نشته دی او تباه شو. او د دې مولیانو نه تپوس کوي د جوماتونو کې چې امامان دي د قاریانو مارانو نه ستاسو څه مدن دی؟ هېڅ مدن دی، د دې څه دوکانونه نشته دی، ګاډي نشته دی، کارخانې نشته دی. خو الله پاک دی لم رزق ورکوي او د داسې ځای نه ورکوي من حیث لا یحتسب. یو ملګري ما ته پروس کالې خبره کوله لار کې رامانې راغی، ما ته یو ورځ رامانې داسې غریبي راله چې کور کې مې ښځه بیماره وه، بچي مې راته مریضان و او هېڅ شی کور کې مې وړم نه و، چای او چیني م نه وه. بیا کور کې تنګ شوم، ایسته راووتلم، بیا د کور نه راووتلم، بار وی داسې دې روډ باندې روان وم، سوچ کې روان یم، په ځان پوهېږم هم نه، سوچ کومه چې څه به کومه یا الله د خوراک څه نشته دی، ښځه مې بیماره ده، بچي مې دي. په دې کې یو ګاډي والا راغی، وی داسې وروسته نه ما ته داسې دغه یې وکړ، ودرېده، چې سلام یې وکړ، وی لاس یې لله چې دا واله دعا راته کوه. وی چې دی تېر شه چې ومې کو ته 50,000 روپۍ لل راکړې. وی همداسې رالم دوکان کې مې وړم واخیستل او چای او چیني مې واخیستل او دغه مې ډکه کړې ده او دروازه مې کور ته ننوتلم. وی ښځې مې راته چې څه چل دی وکړه؟ قرض؟ وی ما چې بس الله راکړي دي تپوسونه مه کوه. وی ښځه مې هم جوړه شوله، ځکه چې کور کې د خوراک څه نه او ماشومان بچي د ته جاړي نو خامخا سړی بیمار دی که نه. نو دا خبره ده ما ته په خپله دا خبره دې سړي وکړله. وی بس الله چې رالم دا سامان مې هلته کېښود او بس په مانځه ودرېدم، الله پاک ته ومې جړل چې یا الله تی ورکې. نو الله ویرزقه من حیث لا یحتسبو، الله رزق ورکوي دغه ځای نه چې د چا خیال او ګمان هم نه وي. دا چاله ورکوي؟ متقي سړي له. او د متقي چې د الله نه ویریږي الله پاک به په هر کار کې دته څه راولي؟ اسانوالی. دا موږ ته چې اسانوالی نشته دی او هر کال کې رامنې غم دی او مصیبت دی، دا ولې ورونو موږ کې تقوا نشته دی. او چې رښتیا موږ د الله نه ویریدو بیا هر څه موږ ته اسانیږي. خو موږ بس دغه حال دی. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله دې زموږ ګناهونه معاف کړي. موږ ډېر کمزور یو او د دې سره د متقي ګناهونه الله معاف کوي او اجرونه ول الله زیاتوي او د متقي اعمال الله رب العالمین قبلوي او د متقي دپاره الله پاک فلاح او کامیابي ویلې ده او د متقي دپاره الله پاک زیری ویلی دی، متقیانو له زیری ورکوي. او د متقي دپاره الله ذکر د دخول الجنت کړی دی او د متقي دپاره الله پاک نجات من النار ویلی دی چې متقي به د اور نه بچ شي او جنت ته به لاړ شي. په قرآن کې په مختلفو صورتونو کې به انشاءالله دا راشي، هلته به موږ نشاندهي کوو. اوس دا خبره زده کول پکار دي چې دا تقوا دومره اهم سیز دی، دونه غوره سیز دی. دا تقوا ته سړی جوړیږي څنګه؟ بواعث علی التقوا څه شی دی چې موږ دې تقوا ته تیار شو، چې دا تقوا را کې پیدا شي، دا تقوا را پکې راشي. البواعث علی التقوا، تقوا ته به موږ کوم شی تیار کړي؟ نو د دې دپاره بواعث یو څو علماو ذکر کړي دي قرآن او حدیث په رڼا کې. یو باعث په تقوا باندې څه دی؟ الخوف من عقاب الاخره، د آخرت د عذاب نه یریدل. تقوا به من کې څنګه راځي چې د آخرت نه ویریږو. یا الله نه به مې ښځی، نه به مې روري، نه به مې ټبري، نه به مې قامي، نه به مې نسبي، نه به مې دا بنګلی او نه به مې راته دا رڼای او نه به دا هیڅ شی به نه او په یو تیاره قبر کې به زه تاله درشم. یا الله څه به کېږي؟
دا چې ته ځان سره دا سوچ پیدا کړې که نه نو ډېره ګرانه خبره ده. نو د آخرت نه یریدل او آخرت کې اولنی منزل د آخرت نه څه شی دی؟ قبر دی. اولنی منزل دی دا. نو چې چا کې خوف راشي د عقاب اخروي نه دې سړي کې به تقوا راځي. دویم باعث چې دی خوف دنیوي چې د دنیا د عذاب نه یریږي. دا سوچ د ځان سره کې چې یا الله زه څه دونه مضبوط او طاقتور نیمه، زه څو دونه غوره او محترم نیمه. قوم د نوح چې تا هلاک کړی و، قوم د صالح چې دی هلاک کړی و، عادیان دی هلاک کړي و، سمودیان دی هلاک کړي و، نور 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 دا قومونه چې تا هلاک کړي و په دې عذابونو باندې. یا الله زم ستانه بچ کېدی نه شمه. که موږ هر طرف ته وتښتو د الله د ځمکې نه وتی نه شو او د الله د اسمان د قدرت نه برتلی نه شو نو کم طرف ته به لاړ شو؟ نو د دنیا د عذاب نه یریدل چې کله به په اسمان کې ګړز ګړوز او دا ګړارې شروع شو او نو نبی علیه السلام باندې به یو یره راله او خوف په راغی او مانځه ته به یې توجه وکړله. چې کله به د رحمت باران شروع شو نبی علیه صلات وسلام به خوشحاله شو. د جمعې په ورځ چې جمعې ورځ به شوه نبی علیه السلام به د نور راختو پورې په خوف او په یره کې و، ځکه د جمعې په ورځ قیامت راځي. نو چې د دنیا د عذاب نه یریږي دا دویم باعث دی په تقوا باندې. دریم د دنیا د ثواب امید ساتل، رجاء ثواب الدنیا چې الله پاک ما ته دنیا کې د دې اجر راکوي، ثواب به راکوي. او د دې سره څلورم رجا امید د ثواب د آخرت چې آخرت کې به ما ته ثواب میلاویږي. نو دا سړی تقوا ته تیاری. او پنځم خوف الحساب، د حساب نه یریدل. د حساب نه یریدل نو چې موږ سره حساب شروع شي ستاسو څه خیال دی چې موږ به خلاص شو؟ چا سره چې حساب شروع شو دی بیا جواب نشي کولی. الله دې موږ داسې معاف کړي. عرض د اعمالو راځي چې ده ته به وایي دا ګناه دې کړې ده، دا دې کړې ده، دا دې کړې ده، ذکر به راشي بیا وایي دا ټول مې تا ته معاف کړي دي، ځه جنت ته. او که الله پاک موږ نه داسې تپوس وکړي چې دا کار دې ولې کړی دی د ولې جواب بیا ما سره نشته دی. کیف فعلته ولې ما فعلته، څنګه دې کړی و ولې دې کړی و، د دې جواب موږ سره نشته. بیا دا انسان حالا چا سره چې مناقشه شروع نو د حساب نه یریدل. موږ هسې وایو که نه چې ودرېږو د زرې زرې حساب به کېږي. موږ خو غټ غټ اوښان په بډه کړلو، زره خو دونه شی دی معمولي. خلک وایي که نه وایي پلانې سړی اوښان یې په بډه کړه، اوښ نه په بډه کېږي. نو موږ خو اوښان په بډه کوو، پروا هم نشته دی، زره خو پرېږده. د زرې زرې حساب به کې خوف الحساب چې د حساب نه یریږي نو تقوا ته به صحیح تا کې به تقوا راځي. او شپږم حیا من نظر الله وهو مقام المراقبه. سړي سره حیا ده چې الله مایني. الله مینی. اوس دلته موږ ناستي که نه چې موږ کې دا حیایي چې الله موږ ییني. زه دې طرف ته ګورم، هغې طرف ته ګورم، هر څه چې کوم الله مایني. الله نه زه پټ نیمه. ستا داسې ایماني چې تا دا یقیني چې الله مایني. دا الله داسې عبادت وکړه کأنک تراه چې تی ویني. فإن لم تکن تراه فإنه یراک. که ته الله نینی نو الله خو تا ییني. نو چې سړی دا سوچ کوي چې حیا کوي د څه نه د الله پاک نه، ولې حیا کوي؟ وایي چې الله ما ییني، الله ما ته ګوري. لکه یو ماشوم دی چې پلار او مور یي نو د هغې په مخ کې ورانې نه کوي. چې پلار او مور د مخې نه لرې شي بس دی په ورانې شروع کړي. چې سړی د الله نه همیشه یریږي په هر حالت کې، د شپې د ورځې، کور کې، بازار کې، دکان کې، جومات کې، هر ځای کې دا حیا پکې چې الله مایني، زه دا نافرماني نه کومه. نو سړی به څه ته جوړېږي؟ تقوا به پکې راځي. دې ته مقام د مراقبې ویل کېږي. اومه
شکر بطاعته د الله په طاعت او تابعداري باندې شکر ایستل. مونځ دې وکړه وی الحمدلله یا الله ډیر شکر دی چې تا ماله د دې مانځه توفیق راکړه. سار جمع دې وکړله وی یا الله شکر دی چې سار جمع کې دی ماله توفیق راکړه. یا الله شکر دی چې سار دی را باندې پوره ذکر اذکار وکړل. یا الله شکر دی چې دا عبادت مې وکړو دا مونځ مې وکړو. یا الله شکر دی چې د قرآن ته دې راوستل مکې نه. ډېر خلک دي یا الله سي ګرځي او تا ماله توفیق راکړی دی او زه د قرآن ته کېنولی یم. طاعت باندې شکر ایستلو سړی څه ته جوړوي؟ تقوا ته. اتم علم. علم سړی څه ته جوړوي؟ تقوا ته جوړوي. علم چې کې پوهه چې راځي نو سړي کې تقوا هم راځي. انما یخشى الله من عباده العلماء. عالم که هر څونم سپک شي که نه او کته شي بیا هم ده کې د الله یری. الله ویلی دي. او تعظیم د جلال الله وهو مقام الهیبة. د الله تعظیم، د الله بڑائی، د الله جلال، د الله لویواله همیشه په دې خپل ذهن کې راوستل او زړه کې راوستل. دا مقام د هیبت دی چې هر وخت کې ته د الله نه یریږي. او د دې سره سره صدق المحبه، د رښتیا او محبت. د الله سره په رښتیا مینه. نو رښتیا مینه داسې وه چې آیات نازل شه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. وی نیکۍ ته نشئ رسېدلی چې تاسو هغه مال خرج نه کوئ چې کوم سره ستاسو مینه ده، محبت دی او سره د زړه. صحابي په منډه یا رسول الله ما ته بې روحا زما دا باغ ډیر محبوب دی، دا ما صدقه کړی دی، وایله چاله چې ورکې. نبی علیه السلام ورته ویل خپلو رشته دارانو کې تقسیم کا. دا یې ولې؟ دا د الله سره مینه وه. نو د رښتیا او محبت دا 10 کارونه داسې دي چې دا سړي کې څه راولي؟ تقوا راولي. الله دې دا 10 واړه صفتونه موږ کې پیدا کړي. دا سړی تقوا ته تیاروي. دې ته بواعث علی التقوا وی. بیا مراتبو او درجات ته تقوا 15 علماو ذکر کړي دي. اوله مرتبه د متقی دا ده ان یتقي العبد الکفر، چې بنده به د کفر نه ځان ساتي. دویم مقام دا دی درجه چې ځان به د معاصیو نه بچ ساتي. دا مقام د توبې دی چې توبه وباسي. او دریم دا دی چې ځان به ساتي د شبهاتو نه، چې کوم شیونو کې شبهات دي. دا مقام د ورع دی. او څلورم ان یتقي المباحات، یو شی مباح هم دی، مباح خدای ته څه کوي؟ ځان ته ساتي. دا مقام د زهد دی. او پنځم ان یتقي حضور غیر الله علی قلبه، چې د په زړه کې د الله نه سوا بل څوک نه وي. دې ته مقام د مشاهدې ویل کېږي. نو د متقی تعریفو، د متقی معنا، د متقی علاماتو، د متقی فضایلو او هغه کارونه چې سړی تقوا ته جوړوي 10 باعث په تقوا او درجات ته متقی، دا مونږ بیان کړل. الله فرمایي ذالک الکتاب، دا کتابو لا ریب فیه، دا کامل او د عظمت شان کتاب، لا ریب فیه، دا بېشک کتاب دی، شک پکې مکوئ، مناسب نه دی شک پدې کې. هدن، دا کامل هدایت ته، للمتقین، د پاره د متقیانو، الذین متقیان هغه کسان دي یؤمنون بالغیب چې ایمان راوړي په غیبه.
چې ایمان راوړي بالغیب په غیب باندې. یؤمنون ایمان راوړي. دا یؤمنون ماده د ایمان په قرآن کې 888 کرته ذکر ده او 18 کرته په صيغه د امر سره راغلی ده. دلته یؤمنون دلته په صيغه د فعل سره ده، فعل مضارع سره، او الته امر سره 18 ذکر راغلی دی. نو د متقی په صفاتو کې الذین یؤمنون بالغیب چې ایمانی وي د غیبو. غیب څه ته وایي؟ کلو ما غاب عنک، هغه څه چې ستا نه پټ دي. ایمان دا لفظ وروستو انشاءالله بیا راشي چې ایمان یقین ته وایي، تصدیق ته ویل کېږي، د زړه یقین. او په شریعت کې ایمان په زړه کې یقین، په ژبه اقرار او عمل بالجوارح، تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالجوارح. دا چې درې واړه یو ځای شي نو د دې نه جوړېږي ایمان. چې ایمانی په غیبه، غیب هغه کارونه چې کم زمنګ نه پټ دي. زمنګ نه پټ څه دي؟ زمنګ نه جنت پټ دی، زمنګ نه جهنم پټ دی، زمنګ نه قیامت پټ دی. منګه ملائک نه ینو، منګ نه پټ دي. منګه انبیاء علیه صلات وسلام مخکنیم نه دي لیدلی او خپل اخرنی نبی منګه لیدلی نه دی، خو زمنګ په ایمان دی. ملائک هم نه دي لیدلی، قیامت. نو دا ټول هغه څیزونه چې مؤمن به کې دي هغه ټول زمنګ په هغې ایمان دی. چې ایمان راوړي په غیبه و یقیمون الصلاة او قایموي مونځو. یقیمون الصلاة قایموي مونځو. یقیمون صیغه د فعل ده. قرآن کریم کې چې تاسو ګورئ یقیمون الصلاة، اقیموا الصلاة، مقیم الصلاة، مونځ کوونکي مونځ قایم کوي. د مونځ اقامت کې د قیام کې مراد دی کې یو حکمت دی د دې یقیمونه کې. داسې قرآن کې تاسو چېرته نشئ ویلی چې یفعلون الصلاة مونځ کوي یا یفعلوا الصلاة مونځ وکوي. دا قرآن کې تاسو چېرته ښودلی نشئ. یقیمون الصلاة، اقیموا الصلاة، مقیم الصلاة. نو دې کې قیام معنا دا ده چې دا سړی مونځ په پابندۍ کوي. دا قیام نه دی چې د سار مونځ نه کوي او د ماسپښین او د مازدیګر کوي. الله وایي مونځ قایم کوي. قایمولو دا معنا ده چې 5 وخته مونځ وکوي. دا نه چې یو وخت یې کوي او بل وخت یې نه کوي. دویم په اقامت کې دا معنا ده یقیم الصلاة مونځ قایمول. دا معنا ده چې کور کې پلار دی، مور ده او 2-3 بچي دي. پلار مونځ کوي او مور یې نه کوي نو مونځ نه دی قایم شوی. پلار او مور دواړه مونځ کوي خو بچي نه کوي، مونځ نه دی قایم شوی. الله و یقیم مونځ قایم کوي. د کور کې چې تاسو څونه خلک یاستئ دا ټول مونځ کوئ، دې ته قیام وایي. چې پلار مونځ کوي او بچی نه کوي، او کور کې 10 کسان دي 5 مونځ کوي او 5 نه کوي، مونځ قایم نه شو. مونځ دې ته وایي قیام چې تیم کې ستا ښځې هم کوي، ستا بچي هم کوي، او دغسې په محله کې هم خلک مونځ کوي، نو دې ته قیام وایي. قیام رایج کوي مونځ، قایم یې کوي، ټول یې کوي. یقیمون الصلاة چې قایموي مونځو. صلات دا خو عامه معنا ده دلته چې کوم مونځ موږ پیژنو دا ده، خو صلات په ډېرو معناګانو باندې قرآن کې راغلی دی ځای په ځای. قرآن دا صلات په معنا د دعا راغلی دی. دعا ته ان صلاتک سکنون لهم،
ستا صلات نه مراد څه دی؟ ستا دعا د دوی دپاره سکون او آرام دی. او صلات جنازې ته هم ویلې شوي دي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. ولا تصلي مونځ پې مه کوه، معنی ولا تصلي جنازه پې مه کوه. او صلات په معنا د دین راغلی دی. اصلاتک تأمرک، اصلاتک آیا ستا مونځ یعنې ستا دین تا ته دا امر کوي. او صلات په معنا د تسبیح باندې راغلی دی. کل قد علم صلاته و تسبیحه. او صلات په معنا د دعا للنبي راغلی دی. ان الله وملائکته یصلون علی النبی. دلته صلات څه؟ نبی علیه صلات وسلام باندې درود ویل او نبی علیه صلات وسلام دپاره دعا کول. او صلات په معنا د رحمت او د استغفار سره هم راغلی دی. او صلات ارکان مخصوصه، ارکان مخصوصه یعنې دا مونځ، دا ارکان سهار مونځ، ماسپښین مونځ، مازدیګر مونځ. دلته د دې دلته چې دا سوالات کوم راغلی د دې نه دا ارکان دا نور تی مراد نه دي، دا مونځ تی مراد دی. دا د سهار مونځ، دا د ماسپښین، دا د مازدیګر، دا د ماښام، دا د ماخوستن. دلته دا معنا ده. یقیمون الصلاة چې قایموي مونځ، مونځ قایموي، مونځ قایم کوي. نو قیام دا دی چې سړی په خپل هم کوي او په ماتحت هم کوي او په خپل وخت باندې کوي. کتابا موقوتا، دا نه چې د مازدیګر مونځ په ماښام کې او د ماښام ماسخوتن کې او د سهار مونځ چې نور راخیږي هغه وخت کې. ومما رزقناهم ينفقون، وغه مالونه چې موږ له ورکړي دي خرچ کوي په لار د الله کې. اشاره ده دې ته چې دا مال ستا نه دی، الله وایي دا زما دی، ما تعالی درکړی دی، نو خرچ کوې. والذین یؤمنون بما انزل الیک، او متقیان هغه کسان دي چې ایمان راوړي په هغه کتاب چې نازل شوی دی الیک تا ته ای پیغمبره، وما او په کتابونو انزله چې نازل شوي دي من قبلک ستا نه مخکې. ایمان بما انزل الیک، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ته چې څه نازل شوي دي، قرآن نازل شوی دی، وحی د نبی علیہ السلام که د حدیث په شکل کې ده او که د قرآن، دا ټول ما انزله کې راځي. په دې به ایمانی بما انزل الیک. او ما انزل من قبلک، مخکې چې څونه نازل شوي دي مخکې ستا، نو ستا نه مخکې کتابونه، تورات، انجیل، زبور، نور صحیفې چې څونه الله دنیا ته رالیږلي دي، هغه ټولو کتابونو باندې زموږ ایمان دی. په مخکنو کتابونو و بالآخرت، او په ورځ د آخرت. آخرت ته آخرت ولې وی؟ یوم الاخرت. ځکه ورته آخرت وی لا یوم بعده، د دې نه پس بله ورځ نه راځي، همدغه ورځ ده. نو اخرنۍ ورځ ده، بس بیا بله ورځ نشته. لا یوم بعده، بله ورځ ته بیا نشته، ځکه ورته یوم الاخرت وی. و بالآخرت، او په ورځ د آخرت باندې هم یوقنون، دی یقین کوي. د آخرت په ورځ یقیني. دا 5 صفتونه شو. اول صفت یې دا دی چې ایمانی په غیبه. دویم صفت یې دا دی چې پابندي د مانځو. دریم صفت یې دا دی چې مال لګوي. څلورم صفت یې دا دی چې په ټولو کتابونو ایمان وي. او 5م صفت یې دا دی چې ایمان وي بالآخرت، په آخرنۍ ورځ ایمان بالآخرت، په آخرنۍ ورځ ایمان. نو دا 5 صفتونه و بالآخرت هم یوقنون، او په ورځ د آخرت باندې هم دوی یقین کوي. اولئک علی هدن، اولئک دغه صفتونه والا چې دا مخکې ذکر شو، علی هدن دا په هدایت دي. علی هدن ای علی الحق، دا په حق من ربهم، د طرفه د رب د طرف خپلنا. واولئک هم المفلحون، او دغه صفتونه والا هم دوی کامیاب دي. 5 صفتونه
او د دې حال د دنیا او د آخرت. د دنیا حال یې څه شو؟ دنیا کې الله دا فیصله وکړه اولئک علی هدی من ربهم، د دې پنځو صفتونو والا اولئک دغه صفتونو والا د دغه اوصافو خاوندان چې دا مخکې ذکر شو علی هدی من ربهم، دی د خپل رب د طرف نه په هدایت باندې. دا حکم په دنیا کې شو چې دا په حق دی، او آخرت کې فیصله واولئک هم المفلحون، او دقه کسان هم دوی مفلحون کامیاب دي فی الاخرت، په آخرت کې هم کامیاب دي. نو دا اولنۍ ډله شوه، اولنۍ جماعت، 5 صفتونه د اولنۍ جماعتو، او د هغې حال د دنیا او د آخرتو. فلاح څه ته وایي؟ تاج العروس والا فلاح کلمة جامعة لخیر الدنیا والآخرة. فلاح دا داسې کلمه ده چې دا جامع ده د خیر د دنیا او آخرت ټولو دپاره. نو اولئک هم المفلحون، دا خلک کامیاب دي دنیا کې هم او آخرت کې هم. الله دې موږ په دې خلکو کې راولي، دي مفلحینو کې چې دا کوم صفتونه قرآن ذکر کړل. دا مطالبه کړې ده بواعث علی التقوا، ما وویله لس دي